باندې د خدای تورې دی ورته نو دا خلک چې دي دوی چې راغله دغه قبضه کا خیبر نو دلته لومبې جومات جوړ شو دا جومات کوم ډېرو ملګرو له نور دي اوس هم شته دی سردناسې زیارت یې وکړي هغې ته وایي علي مسجد علي مسجد ولې وایي دا علي بن یوسف په مساله علي بن یوسف هلته کې علي مسجد جوړ کړو په مخکې پېښور ته راغی نو پېښور یې چې قبضه کړو دلته کاظمګډا شو دلته اسلامي شریعت نافظ شو نو خپل تره شیخ آدم نه یې فوج ورکړو او چارسده قبضه کړو کوم په چارسده کې د ټولو نه لوی مزار چې اکرام بابر صدیق د تحصیل نه تقریبا نه ټول لوی مزار د داوودغزنوي د بچو قبرونه دي چې لکه کتل شوي خو د هغه مزار د شیخ آدم بچي ورته شته دی میا خالد دي دا ټول شته دی د ورته ملاقاتونه کوم نو ته چارسده فتح دلته اسلام نافظ کړو بیا بل تره له فوج ورکړو نوخار یې فتح کړو نو خېش شو چې دا ما سره فضل الله خان او محمد الله خان کې کتلي زیارت مو کړی دا وخت ما غوښتل نو دلته کې شیخ احمد بابا هغه د علاقه قبضه کړ زه یو غزا کې مشخص په بیانو کې شیخ شهباز دی او بیا د پوری او غزا شوې ده نو د منځو پور سره شیخ ټکور دی دا څوک دي دا جنیزان بیا پلار له فوج ورکړو نو هغه مردان فتح کړو نو که څوک مردان دلالې نو فرنیچر مارکیټ سره لغونې دی خوا جلالګاه ده بغداد دی هغې سره شیخ یوسف افغان له یوسف افغان چې دا د علي پلار دی علي بن یوسف نو هغه دا مردان فتح کړو بیا هغه یو خپلو جنرالانو له فوج ورکړو دا موږ ټول د پردو پسې لیکو دا زموږ روایت دی څه مغولو پسې لیکو چې نور سزې وینو څه محمود غزنوي پسې لیکو چا پسې لیکو ځکه چې که څوک یو ماشوم له د پنځو زرو روپو ورکړي نو هغه ځان تاریخ نه شي پنځو زرو روپو باندې ملاوي کېږي نشي ملاوي موږ چې ټول عزیز تاریخ ته موږ هم داسې احساس کمپیریټیو موږ نه دا زمانه دی دا بل څه نه وایي دا تاریخ موږ داسې دلته راغلی چې څنګه ماشوم پنځه زره بین کې نه راغلی خو ما تاسو ته خپله د عظمت اډانې ښودې نو بیا ملک یحیی ملک کالو خان ورسره ملک غازي خان چې په پیر خوشحال باندې مشهور دی امان ګورې دا چې دي دا نور دلدا کېږي دی چې کله هغه فتح کوي بیا کومې فتح دا هغه باروس د ملک یحیی هغه کې او څه کوي هغه بیا چې زخمي شوی یا چې عادت نشي کولی نو بیا چې غازي خان دا فوج ورکوي پیر خوشحال او سوات ته یې کومې ملکانو فتح کوي او دیوبیګرام کې ډېره مضبوطه کلۍ ده راجاګیرا یا دا راجاودي نو دلته دا د شکست ورکوي نو خو دې تښتې دی بره دې بیا خالام کړه او کېږي دلته نه د هغې یو کلا دی هغه پول سره هلته د اوبي وړوکي او د ټېشن هم دی وړوکي رېستورانټ هم دی هغې ته د اوبي رېستورانټ هم د اوبي ټېشن هم او د هغه باندې د اوبي کلا هم ده د راجاودي ये अटक कुल कहानी अंग्रेजा वाले ना पुष्कल जाते हैं ता अरे ने ना पुष्कल जाते हैं मुद्दा वास्ते दर्द के स्वाद पता शी मुद्दा खुशहाल का क्यों मान गुरे दी जाने लगा मुद्दा का क्यों वापसी बागवा पता शी वापसी दिल पता शी हो कला अरबिया का दिल्ला को लगा समझ मंदुरो दला समझ अब या जो रुस्सो पता चले लेकिन तीनों सौ का मक्के दांता अपने लिहाज से वगैरह ज्यादा देंगे दांता के मलाने भी पता कर दे बुनियादी का चिकन ताकि नाजमाता से कम खबर हो उस पांडुरे चतुर्जुग करी नज़र के शर्त हम बोल रहे चिचाता ना सहारा कोई का पांडुरी लिंगो और जमाने के दिल्ला को बस खाना से दिल्ला को सख्त रागा सख्त वजह रागा चिद्दे चाले पनावर करे चाले रोटे करे चाले पेजार करे चाले ज़मुक वारुनो औजार करे चाले ज़मुक करे चिकन खोर ले परुने करे अमूर ले सादा करे और दाखल को ले बड़ी कपड़े मोड़े जो तरफ़ने हमारे को नमाज़ मोड़ गए बयान मोड़ गए इंशाल्लाह बेगाड़ी जानी चाहिए हो
ما خپله پښتونولي کړې که چا پښتونولي نه ده کړې دا خو د هغه کس و لري که پښتو نه وایي ما چې پښتو وه نو هغه نه ما د دې هم یو ډېر لوی شی ورکړی نو څه ورکړی که چا پسې دشمن یاره راروان وي نو د هغه بیا خپې لري هغه سره به تېښتېږي نو که ته نه دی هغه درسره یم نو د مغول چې دومره لوی حکومت دی سټیبل حکومت دی او دې د کابل نه سرپرې کړی راښولی دی نو ده مشران ټول نو دلته چې وله چا تحفظ ورکړی دلداق ورکړی دلداق وله ټوله لوی تحفه چې ورکړي هغه دلته کې پښتو کړي انسانیت یې کړی مسلماني کړي هغه یې کامیاب کړي نو ګوره دلداقه دا خو یو انسانیت جم دی چې دا بچي دا در پدر دا زنانه دا بوډاګان که یو څو ورته راغلي هغه نه بچ شوي ده دا چا دی دا کار دی همدا انسانیت او بیا دې هغوی له پناه ورکړې نو د انصار او مهاجر هغه روایت چې جمع کړی نو بیا دې مسلماني کړی خو د هغې نه مخکې چې ستا د پټکي کومه شامله ده پښتو نو تا نه به زیات څوک وکړي زه تاسو ته یم چې پښتو نه وم تا سره یې نه راکړی چې چا سره سوي نو هغه وکړي که تا سره ونه ولې که نو زه چې خلکو ته یم چې سر لري سردار دی چې سر لري سردار دی نو هغه جګدار کړي تاسو په ژوندوني خلکو باندې مشرۍ پشرۍ کوي تاسو ته چا جګدار خبر نه لاړ شي نو که به چا فوټ او دوه فوټه ښځه وي نو به ده به لس فوټه ښځه وي او چې ډېر ټکون شوي نو بیا به ستا د سر نه اوچته وي وي که نه وي ایوب خان محمدالله خان تاسو ګرځېدلي دي نو اوس هم چې چېرته چاته دلداق و هغه اورینل کډونه دي که هغه د یوسف خان دی که هغه شیخ احمد بابا دی که شیخ تفور بابا دی نو دا ښځې به اوس هم شپږ اتیا فوټه وي نو په مونږ باندې ما خپله هغه شمله زده کړې نه ده نو زه تاسو ته وایم چې ګوله که تاسو د دلداقو نور تاریخ کول غواړئ نو تاسو زما د آی ډي ده فرمان الله جان په نوم دا بچي دا نمبر هم نوټ کړئ او 0320 0320 96 92 392 دا یو نیم دا خبره کوم بیا دا نمبر یې پېژنئ ګوله دا ستاسو برکت دی چې زه په ریډیو کوم چینل زما پروګرام راځي خو په اف ام 90 ګرمي په 11 نه 12 پورې دا جمعرات پورې راځي او دا د خدای فضل دی چې لږ 12 لکه خلک ماهانه زما پروګرامونه ګوري 1 مليون نه زیات ګوري په ټي وي باندې په مختلف چینل زما انټرویو راځي او زه که نن دلته ولاړ مخاطب ما د چا ورسره راکړي نو هغې کې زما باندې خټکو کار روان دی چې دا هم ستاسو تره زامن دي زدران نوم دي داسې نور هم ډېرې قبیلې دي تاسو روک نه یې زموږ په ورځو کې د شبکت د اسلام آباد یو ملګری راته وایي چې مونږ ته به خلکو وی چې ته څوک یې نو چا به ورته زه خاطر مې خدای مې ورته ټیک کړه وپېژندې نو ما ورته زه دلداق یم وایي راته دا څوک نو ما ورته اوس هم درته وایي وایي نه اوس راته نه وایي نو دا د خدای فضل دی دا زما اعزاز دی چې اوس انشاءالله په چینلو یا په اف ام یا په فیسبوک باندې چاته دا نه چې کوم دلداق ما سره ډېر نامه ملګري دي په هغې کې ما سره ډېره مرسته کړې ده ډېره منډه تړی یې کړې زه د خپل قد نه لږونه زیات قدر کړی ما خپله د شپږو خاورو اته دوکانه پرېښي درېیمې کارخانې پرېښي ما ته داسې نور هم کارخانونه کړي دي خو زه چارې مې کړي داسې افر نه کړلم که د کیمرې دي که فلانې دي البته یو لایبرري جوړوم چا سره زاړه کتابونه یې نه ملاوي د هغې فکر به کوم نو هغې کې که ما سره مرستیال وي او د انګلیس ټیچر استاد دی نواب خټک صاحب زما ملګری دی زه تاسو ته د کار کوم په دې باندې او عارف خان دی
فضل انور خان دی او معزالله خان د تاجر او معزالله خان د صدوم دی او صدر سے مختار سے دی او مولانا طارق سے دی او زما یو بل ملګری ابل از تکلیف نو ورکوم په جون چې کلم په هوا ته راځي بس زما غرم نو مې ولا حق دې دا ناشته نو کدا چې خلک د دې مطلب دا نه چې تاسو ما خیال لري او دې سره ما تعارف دې ان شاء الله په شرط ترغب نور ملګری راځه ملګری او خاص طور باندې مشران ته یو اپیل کوم چې زموږ د څلور شپږ کالو دوا راته کوي چې زما د کتابونه راشي او دا میشن دې دا پورا کوم خپل مخاطب او بات ساتو وسه